السلام علیکم. زموږ نننۍ معلومات د سعودي عرب په اړه دي. دا زموږ د معلومات هغه چا ته په اړه دی چې چا د حج داخلي کړي وي او هغوی ته د دې خبرې څه علم نه وي. او عزتمنو د دې نه مخکې زه ته دا یاد کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما د زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې وساده ټالی نشان وخت چې خای یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په سعودي عرب کې دا د وبا بیماری ډېره زیاته شوې ده. دې د وجې د حج وزارت ویلي دي د څه کال به هېڅکله هم حج نه کېږي ځکه چې دا بهر ملکونو نه کسان راشي او دلته کې دا بیماری ډېره زیاته ده او داسې نه چې دوی ته دا د وبا بیماری ولګي. عزتمنو سعودي عرب د خپل د یاري نه ورته دا په هغه خلکو باندې د حج بندیز لګولی دی چې کم کسان بهر ملکونو نه راځي. دا بندیز صرف د هغه کسانو دپاره دی. هغه هم دې مخکې په بله ویډیو کې دا خبره کړې ده موږ د کومو کسانو خپلې پیسې حکومت سره جمع کړي دي د حج دپاره لاړ شي او خپلې پیسې ترېنه واپس واخلي. د دې اعلان نه بعد بیا همدا اعلان هم کړی چې دوباره حج کوله وشول خپله داخلي واپس وکړي خو اوس یې بیا دا اعلان وکړو چې حج باندې بندیز پوخ ولګېدلو څه کال هېڅکله خو به خو حج نه کېږي ولې چې بهر ملک نه کسان راشي او زموږ دا بیماري ورته زیاتېږي بیا او دغه کسان چې موږ ته دلته کې بیماران شي نو بیا په دوی باندې موږ سره دومره روپۍ نشته چې دوی باندې بیا موږ دلته کې خرچې وکړو. عزتمنو په سعودیه کې د حج وزارت دا ویل دي چې یعنې موږ بهرني کسانو ته د حج اجازت ورکولی نه شو ځکه چې زموږ په ملک کې دا وبا ډېره تیزه روانه ده ولې چې ډېر کسان دلته کې عمرې ته راغلي دي او موږ ورته مکه مکرمه بنده کړې ده او د بیت الله شریف توابونه نشي کولی هغوی خپلې خرچې دغه شانتې خرابې کړي خو څه مقصد ته راغلي هغه مقصد ته ترلاسه نه کړو هغوی به انشاءالله بېګا موږ لومبنۍ فلایټ کې درلېږو. عزتمنو څه کال یې وایي دومره سختي ده چې خلکو عمرې مو نه کړي نو حج به څنګه وکړي. د حج چارواکو همدا خبره کړې ده چې څه کال مکمل حج بند دی چا چې حکومت سره پیسې جمع کړي دي د حج لپاره او لاړ شي خپلې پیسې ترېنه واپس ترلاسه کړي. عزتمنو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ خوا کې وساره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در